ملګرو سلامونه، ډیره مینه او ډیر احترامات. امید کوم چې ټول به ښه یې. ویډیو پوره وګورئ، د مسافر ورونو دپاره پکې ډیر څه موجود دی. نن د اختر دویمه ورځ ده. ملګري راغونډ شوي دي جبن پاور هاوس ته سیل لزو. نو راځئ چې تاسو را سره د یار حسین نه تر جبن درګاه لاړ شئ او زمونږ په دې چکر او سیل کې شریک شئ. هغه د چا د خولې مې اورېدلي وو چې وي قدرتي ماحول، ونې بوټې، سیند او غرونه، دا وي د انسان دپاره ډاکټر دی. بیا د ملګرو سره وخت ساعت تېرول، دا مو وي ډاکټر دی. د خبرې مقصد دا دی چې قدرتي ماحول، د فطرت سره نږدې ژوند تېرول او د ملګرو څنګ، نو وي چاته چې دا موقع میلوي نو وي هغه بنده تندرستي، توانایي، خوشحالۍ. ماله الله تعالی موقع راکړې ده د ملګرو په څنګ کې د قدرتي نظارو نه د ډکې سیمې ته روان یم او تاسو ملګري یې د خپل پیج په شیشه انجوی کوئ. جبن چې د ملکنډ او درګاه په منځ کې آباد یو پکنیک سپاټ دی. د غیر چاپیر د علاقو نه ورته خلک د سیل دپاره راځي او نن خو د اختر موقع ده نو خلک ورته ډېر راغلي دي. السلام علیکم. ملګرو سره راغلي یو جوبن ته. ډېر ښایسته منظر دی، ډېر ښکلې علاقه ده او دلته کې خامخا چکر ووهئ. راشئ، ډېر د مزې او د خوند ځای دی. موږ یو اته ملګري راغلي یو، ډېر په سور باندې ډېر د سور ځای دی. په 1857 کې جوړ د جبن د اوبو دا سیستم چې د انګریز د وخت جوړ دی، هغه وخت به یې د دلته نه ملکنډ ته اوبه اړولې. بیا په دې مقام په 2003 کې پاور هاوس جوړ شو چې د بلا علاقو د بجلی ضروریات سره سره ته د اپاشۍ دپاره د اوبخور ضرورت هم پوره کیږي. تاسو په دې ویډیو کې وینئ چې د مختلف علاقو نه کشران او مشران د سیل دپاره راغلي دي. ما د بلا ملګرو نه تپوس وکړو چې جبن څنګه علاقه ده. نو د تمام ملګرو دغه یوه خبره وه چې ډېره ښایسته، پرکشش او زړه راښکونکې علاقه ده. موږ ملګرو هم بلا مستی وکړې، ټوکې ټکالې او خنداګانې مو وکړې. هغه د چا خبره چې وي کاش چې دا وخت قید کېدی شوې نو ما به دا لمحې قید کړې وي، خو بیا هم یادونه به جمدي وي. تاسو ته هم د دې ویډیو په وساطت دا درخواست کوم، دا ژوند ډېر زیات مصروف شوی دی. انسان د خپل ځان دپاره هم ټایم نشي ایستی. کوشش کوئ چې د خپل ځان، خپل خپلوان او د یار دوست دپاره ضرور ټایم وباسئ. هیڅ پته نه لګي چې را روان پل کې به موږ یو او که نه. د یو نه هېرېدونکي او یادګاري چکر نه پس زموږ د جبن درګاه نه واپسې وشوه. امید کوم چې ستاسو به دا چکر خوښ شوي. زه هم د خپلو ملګرو مشکور یم چې ماله یې د دې زړه راښکونکې علاقې د چکر موقع راکړې وه. په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ او د خپلو ځانونو هم ډېر خیال ساتئ. د الله تعالی په امان.